اورای کنه ګوره د نیوټن نه فتوا راغلی ده زمونږ رونه دي ښه زمونږ څه دي رونه دي زمونږ رونه دي مونږ یې رونه ګڼو خدا د ظلم داستان به ترسو پوری شپېته کاله پوره کېدو والا دي ظلم پسې ظلم ظلم پسې ظلم یو ظلم نو ختم شي چې بل ظلم بیا بل ظلم بیا بل ظلم یو مدرسې نه فتوا رااله چې دا معتزله دي مماتیان دي دو پسې موږ نه کېږي بیا بلې مدرسې نه فتوا رااله بیا بلې مدرسې نه فتوا راغله مخکې فتوا د فاروقین راغلې وه چې دو پسې موږ نه کېږي دا مماتیان دي او فتوا لیکلی شوې وه هندوستان ته او فتوا کې لیکلی شوی چې دو سماع الاموات نه مني د حیات الانبیاء منکر دي آیا دو مستحق دي چې دو ته اهل سنت ویلی شي آیا د وفاق په نظم کې ځان سره دو وساتو هلته نه د ظلم نه ډک جواب راغلی اهل سنت او دا فتوا اوس موجود د فتاوا قاسمیه کې ښه فتاوا قاسمیه کې او مستفتی څوک دی شیخ سلیم الله خان سے دا مشران هم ظلمونه کوي هلته لیکلي چې سماع الاموات نه مني وضاحت نه کوي چې واضح منصوصه مني د الله بنده حیات الانبیاء منکر دي دا وضاحت نه کوي چې حیات برزخیه مني دې ته 10 ویلې کېږي په فتوا کې 10 د ځان نه خبرې دن نه کول دا ظلم د پخوان را روان دی ترسو به ظلم کوي د یعقوب علیه السلام مشرانو بچو په یوسف ظلمونه کول کنه لوی زمانه دا ظلم شروع اخر دا چې هغه مشران رونه راغله او یوسف ته ویل لقد اسرک الله علینا وان كنا لخاطئین موږ د دغه ورځې انتظار کوو اورئ کنه او ګوره منظرې چې حمله کوي که نه هغه ته څه پته لګي چې په ښکار باندې څه تېرېږي منظرې چې حمله کوي نو هغه ته دا اندازه نشته چې په دې ښکار باندې څه تېرېږي ښکار نه تپوس وکړه داسې ظلم نه دی پکار یو ورځ شته دی د تپوس په ورځ د قیامت به تپوس کېږي خو دا خبره ذهن کې کېږي چې موږ په دې فتوا نه متاثره کېږو ښه 2016 کې زما خلاف فتوا راغلی وه یو تن ماله مدرسې له ځای راکړ زموږ د دې مدرسې شاخ دی ما کار شروع کو خطیب صاحب لاړ دعا وشوه 14-15 لاکھ روپۍ مال ته ولګولي په دې غریبۍ کې یو نه چندا بل نه چندا دې کې یو دم د نیوټن نه فتوا راغله او هغه فتوی زه دومره متاثره کړم چې ما باندې لار بنده شوه ما باندې اوبه بندې شوې او ما باندې چې د خلکو تعلق بند شو تاسو اورئ خو موږ د دې فتوا پروا نه کوو څوک تعلق بندوي بند که به ستا نقصان دی لاره بندوي دا د الله ځمکه د الله بل متبادل انتظام وکړي اوبه بندوي الله به انتظام وکړي مخکې مې قرآن پروت دی زما د په رب باندې قسم یو څو میاشتو کې دننه الله د اوبو انتظام مدرسې له وکړو او الله د لارې انتظام مو وکړو او الله رب العزت چې کوم خلق مانه اړولیو هغه ما سره ملګري شل بیا مونږ په دې فتوا نه متاثر کیږو تاسو هم متاثر کیږئ فتوی را لګي دنیا کې به هم تپوس کی قبر کې به هم تپوس کی آخرت کې به هم تپوس کی زه خپل په عقیدې مطمئن یم الحمدلله زما د په الله قسم زه په خپل عقیدې باندې مطمئن یم مونږ د انبیاء د حیات برزخیه قایل یو او دا مسله ور زمون په خوا بداوي چې دوه مسلې پټي بیانې مدرسو کې طلباو ته بیانې نه زمون مسلې وخت د سر نه پټي نه دي ښکار دي ګوري زمونږه مسلې څنګه په درسونو کې دي داسې د جمعې په بیانونو کې دي داسې غټ اجتماعات کېږي زمونږ د پنځپیر لوی اجتماع ته هم دا مسله بیانېږي اوس خو نیټ ته د نیټ په ذریعه باندې تمامه دنیا زمونږ مسلې اوري څه پټې خبرې خو نه دي د انبیاو زندگی حیات برزخیه زندگی ده او هغه زندگی به زمونږ پیرزونه ده د دنیا زندگی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تکلیفونو نه ډکه وه
ته اوس بیا لیکي چې حیات دنیویه دی، حیات دنیویه دی. او سرګن مهند کې لیکي حیاته فی قبره شریف حیات دنیویه لا برزخیه. د لا معنا د اولا طالب العلم پیژني، د لا معنا د اولا طالب العلم پیژني چې د لا معنا د نفي راځي. حیاته فی قبره شریف چې حیات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه قبر کې حیات دنیویه لا برزخیه، حیات دنیوی دی برزخی نه دی. یو تن سره زما بحث راغی، زما هغه عقیده چې مهند کې لیکلې ده. ما ورته مې زما خو هغه عقیده چې کوم قرآن کې لیکلې ده. بیا هغه تمای ما مهند کې چې کوم عبارت لیکل شوی دی خبره دا اورېدو ده. ما مهند کې چې کوم عبارت لیکل شوی دی هغه په پرچی باندې لیکم، داسې یو پاڼه کټ کوم خپل د کاپۍ نه او هغه عبارت پې لیکم. دغه عبارت چې حیاته فی قبره شریف حیات دنیویه لا برزخیه، ما دغه عبارت زد مهند نه راوچتوم او په صفه پاڼه لیکم. زه پې لیکم چې دا زما عقیده نه ده، ته پې ولیکه چې زما دغه عقیده ده. زه پې لیکم چې زما دا عقیده نه ده او ته پې ولیکه چې زما دغه عقیده ده، او دا زه اخبار له ورکوم. دا د 2016 نه واخله 2023 پورې 9 کاله تیر شله، اوسه پورې هغه په دستخط پاغه پاڼه نه دی کړی. واجبه خبره ده چې کتاب